یکم ذوالحجې نه یعنی منګل نه نکونه اور ویخته نه کټ کول دا مستحب دی، مستحب دی، فرض اور واجب نه دی. عوام د دینه فرض اور واجب جوړ کړي دي، ځان به یو ځنګلي ځناور جوړ کړي وي څه چلے لس ورځې دي. خو مسلې باندې ځان پوهیږي د ترخ ویخته د نوم نخکته ویخته دا په هرې هفتې هرې جمعې باندې کټ کول سنت عمل دی. که په یو جمعې نه په بلې جمعې باندې کټ کول پکار دي، که په دو جمعو نه په درېمې جمعې دا صفائی کول دا سنت عمل دی. اور که کم سړی 40 دن پورې صفائی او نه کړه اور دا ویختی پاتیو دا ګناګار دی. زه به دې خبره باندې پوهېږي دیو جنه که یو سړی باندې یکم ذوالحجې تاریخ راغلو اور څلوېښت ورځې شوي ظالم صفائی نه ده کړي، اوس دا مستحب پرېږده ظالمه په واجبو باندې عمل وکړه، اوس صفائی وکړه. زه په دې خبره باندې تاسو پوهېږي. همدغرنګې نکونه هرې جمعې کټ کول پکار دي، که نه په دویمې جمعې باندې. اور که یو سړي 40 ورځو پورې نه دي کټ کړي ځان یې ځناور جوړ کړی دی، هغه ته حکم دا دی چې یکم ذوالحجې نه په دې اخته سبات اختر دې نه دي کټ کا، شریعت درته صفائی حکم کړی دی. دا لس ورځې مونږ ولې نه کټ کوو؟ دا شریعت راته دا ویلي چې کله سړی احرام وتړي هغه ته حکم دا دی چې ویښته به نه کټ کوي، نکونه به نه کټ کوي. دا محرم سره ته مشابهت اختیار کړه چې تا ته اجر میلاو شي. یو دا دویم دا چې کله ته د سروې ذبح کوي د ستا ویښته او ستا نکونه د سروي د هر جز په بدل کې دي، نه دا نکونه او ویښته پرېږده چې دې په باره کې الله پاک د جنت فیصله وکړي. او چې کله سروې ذبح کوي هغه د بعد د نکونه او ویښته بیا کټ کا، خو دا مستحب عمل دی. بیا دا تاسو کې یاره چا باندې قرباني واجب ده غیبی کی کنه بی کی، چا باندې قرباني واجب ده غیدی نه کټ کی غده پر مستحب دي، چا باندې قرباني نه ده واجب غیدی نه کټ کی، د چا باندې قرباني واجب ده دو سره مشابهت اختیار کی. فقهاو لیکلي چې ان شاء الله دې ته اجر ملوي. په دې مسله باندې پوه شئ که بیا نه پوه معنا تاسو کا خو ځان مسله بیان نه کی. پاتې شو تکبیرات تشریق. تکبیرات تشریق څه ته ویل کیږي؟ هغه تکبیرات چې د ذوالحجې د 9 تاریخ نه سحر نه شروع کیږي، 9 10 11 12 13 ذوالحجې د مازدیګر مونځ پرې ویل کیږي. یعنی 9 ذوالحجې 5 مونځونه، 10 ذوالحجې 5 مونځونه، 11 ذوالحجې 5 مونځونه، 12 ذوالحجې 5 مونځونه اور د 13 ذوالحجې 3 مونځونه، ټوټل 23 یعنی 23 مونځونه جوړیږي. دینا پس دا تکبیر ویل واجب دی. اوس په تاسو پښتو کې څوک پوهیږي؟ پښتو کې ځان پوهیږي. 28 جون باندې 9 ذوالحجه ده، 29 جون باندې 10 ذوالحجه، 30 جون باندې 11 ذوالحجه، 1 جولائی باندې 12 ذوالحجه په 1 جولائی، 13 ذوالحجه په 2 جولائی باندې. یعنی 28 29 30 یکم اور 2 تاریخ باندې 2 تاریخ باندې به مازدیګر مونځ پرې وایي د 23 مونځونه جوړ شو. زما په دې خبره مې پوه شو. تکبیرات کم دي؟ الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله، الله اکبر الله اکبر ولله الحمد. یو ځل ویل دا واجب دي هر مسلمان عاقل بالغ باندې. که جمع سره موضوع کو جمع نه پس یو ځل ویل په جهر سره اوچت आवाज سره، نرینا او د پاره خزو د پاره دا حکم دی خوب پټ आवाज سره پست आवाज سره دی وای. نرینا د دینه خبر دی، زنانا نه دی خبره او نی مونږه خبرو کدا اونوی ګناګار دا ور باندې ندیو چې نه طریقه دا چې یو پوسټ یا یو کاغذ باندې ولیکي او چې کوم ځکه زنانا موس کی مخمخ ولګي چې هغه کاغذ ته ګوري غینه پس پغي وای. په دې خبره باندې پوه شئ. بیا کا تاریخونه درته نو معلوم دی پوسټر کې ما پین سره لیکلی الته بلګیدلی هغه نزدا کا. پاتې شو د 9 عرفه یوم عرفه روزه 28 جون باندې به یوم عرفه روزه وی، 29 باندې اختر دی. او فضیلت دا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې عرفه ورځ باندې روزه نیولل د یو کال مخ کې او یو کال راتلون کې ګناهونه الله پاک دې سره معاف کړي. ندی روزه اهتمام کول پکار دي. ګرمي ډیره سخته ده خو روزه به ورته ان شاء الله نیسو، نفلی روزه ده. حاجیانو د پر دا روزه نیولل مکروه دي. هغه وجه ده چې غیال ته حج اعمال کې د سني چې حج اعمالي متاثر شي. البته کچا صلاحیت وو هغه ته پکار دي چې روزه ده ونیسي. بهرحال بیان دي کې سم نور مسائل شته هغه بیا ان شاء الله بینو. باقی پاتې شو موږ تاسو به اختر موږ کو اختر مسائل د اختر موز مسائل مستحبات سے دی سنن سے دی اب انشاءاللہ موتی کاشف سے دامت برکات مالی بس ټیم کې تاسو ته بیان کی. البته موږ سو کالو نه دی باندې یو سوچ او فکر وو چې ولې نه موږ د خپل جامع مسجد کې د اختر مونږ شروع کو.
زه مفتی هم زما کار دا دی چې تاسو مانه تاسو کې چې اختر موز دلته جایز دی که جایز نه دی. اختر موز په دې جامع مسجد کې جایز دی. هر هغه مسجد چې هغه کې جمعې موز کیږي هغه کې اختر موز جایز دی. ولی چې کم شرایط جمعې لپاره دي هغه شرایط اختر موز لپاره هم دي. خو سنت اختر موز کې یو سنت عمل دا هم دی چې سړی بار عیدګاه ته لاړ شي دا سنت عمل دی. ها کچري سکیورټي خدشات وي لکه نن سمون کم دور سره تیریږو امن ایس پته نه لګي مونږ د خلکو دشمنیانی دي بل ځکه بدل نه اخلي بیا اختر کې نر بشي بیا بدل اخلي غي تناسو. یا مثال په تور باندې لکه اوس د کومه شدید ګرمي ده داسې حالات چې کې د خلکو د هیټ سټروک نه د خرابېدو خطر وي. یا داسې مثال په تور باندې بل یو مسله د باران دی چې هغه جن نشي تل بیا مسجد کې د اختر موز کول جایز دی. بیا کاشي موتی سے ملګرو سره مشوره کو علماء سره چې ولې نه موږ خپل اختر موز کا شروع کو نه خلکو ته بسولت دي کې ډیر د سیمه مشران دي هغه ته اختر عیدګاه ته تلل ګران دي خاص کر دې طرف ته. نو ما بیا سوچ کولو چې موږ سره د نږدې د چشمه مسجد دی چینو مسجد دی چې دې کې اختر موز کیږي زما او د دې مسجد کې تقریبا ټول 1500 میټر فاصله ده کیلومتر نه ده نه چلته کیږي زمو خلکو ته دې کې سہولت چې دلته د اختر موز شروع کړل شي. نه ان شاء الله اختر موز بدل تکیږي کاشي موتی سے بتاوست د ټیم اعلان کوي او دلته اختر موز کې غټ اختر کې بهتر او افضل ده چې اختر موز وختي وکړي شي چې خلک قرباني ته فارغ کړل شي. نظر خبره چې دلته نال ته عیدګاه ته بیا موز کې بیا ټیم به هم ډیر لګي او موږ دلته زیات زیات دې پر چې په سیر زو قبرستان کې خپل مردگانو ته دعا وکړو هغه لپاره تاسو خیر دې بل ټیم وبسي نور به ان شاء الله اختر موز دلته کیږي. زما خو چون کې دلته مسجد حذیفه کې وی ما ته خورتل ګران دي او نور به کاشي موتی سے ان شاء الله اختر موز کوي ناټول ملګری ان شاء الله ضرورونه هم تیار کی دلته به ټیم اعلان درته غي بیا کوي نو اختر موز به ان شاء الله دلته شروع کوم د الله په فضل سره ټیک شو. نور کا ملګری دا وی چې را دلته کیږي نه او بعضی ملګری چې اتفاق خرابېږي نه اتفاق خو د سر خړلې دي 125 سیاسي پارټیانې د جوړ کړي دلته ته اختلاف نه ښکاري مذهبي پارټیانې 125 جوړ کړي ته اختلاف نه ښکاري هر مسجد کې جمعې مو شروع کړي کې اختلاف درته نه ښکاري خپل سکولونو مو تقسیم کړي کې درته اختلاف نه ښکاري او چې کله د اختر موز راشي بیا ته اتفاق یا چې اختر مونږ درې اختر کوو نو سیدا کنه دا ایوا صبح مده یو په 19 باندې اختر دی بل په 20 باندې بل په 21 باندې دی البته ته اتفاق نه ښکاري او چې داسې مسله راشي به وي چې راغه چل دی او دا چل دی علما دي مفتیان دي شته دي هغه په دې خبرې باندې پويږي مو چې دا اعلان کونو زهره خبرې ځان ته اخرت نه بربدو خو سوچ سمجھ کرو سره کو اعتماد سره کو خپل فتوی ګورو اقوال ګورو د فقهاو هغه د بعد په دې باندې فیصله کو ان شاء الله اختر مثبت دلته کیږي. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سبحانك اللهم وبحمدك ونشهد ان لا اله الا الله ونستغفرك ونتوب اليك امين. ابیا موږ نه پس کو ان شاء الله.